بل تپوس یې کړی دی چې په کور کې میږي دي ډېر زیات، او دا ما اورېدلی دی چې دا د جادو اثر وي. آیا دا خبره ټیک ده؟ نه، میږي دي د الله مخلوق دی. بیا د پشکال میاشت ده، د پشکال په میاشت کې میږي او د ځمکې حشرات الارض دا ډېر زیات روزي، خو ته د خپل علاقې د بودوباش نه خبر نه نو ځکه دا هم په هغې کې یو خبره ده. دا ما چې کومې وکړې مخکې، نن سبا خلک د دې نه نه خبر، په سور نور کې به سرتور سر دی رواني، او چې څه چل پې وشي نو بیا وایي بیمار شو. په سور نور کې لکه پټکې په سر کا، صادر په سر کا، د باندې فیشن او دنیا او تقلید د اغیارو دومره غالب دی چې دی په سور نور کې ټوپۍ نه بسروي، او بیا چې بیمار شي نو بیا وایي چې بیمار شو. نو دا سټ دا رګونه دا اوچیږي د انور سره، او سر ګرمیږي، مازغه پکې خوټ کېږي، ژوند او عمر د سړي کمیږي، لیکن دی نه بسروي. نو دا میږي روزي دا د جادو اثر نه دی. په دې میاشت کې خصوصا ډېر زیات روزي، نری میږي، غټ میږي، هر ځای کې روزي. دا هم د خدای مخلوق ته خپل ځان ته نه بچ کوه. لاندې لیکلي دي چې آیا د دې وجل جایز دي او کنه؟ نو وجل یې جایز دي چې کله تا ته ضرر درکوي، او چې کله ضرر نه درکوي ته ورپسې ګرځو چې چېرته کې میږی وي نو مړ کوې، نو دا ټیک نه ده. د ضرر په وخت کې وجل جایز دي، خو په اور به نه سوځې یا په ګرمو اوبو باندې نه.